والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدقت يا رب العالمين. مخکې د حرامو تذکره وشوه چې حلال څیزونه په ځان مه حراموه. دلته الله رب العزت فرمایي اوس چې کوم حرام دي هغه درته په ګوته کوي چې حرام څیزونه دا دي د دغې حرامو نه ځان لرې وساته. نو الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو انما الخمر انما یقینا بها خبردارا الخمر شراب والمیسر و جواری والانصاب او عبادت د اوثان والازلام او دا تقسیم په سرونو د نیزو یا قراندازي ورته ووایه. رجسون دا عمل دی، رجسون دا پلیتی دا من عمل الشیطان دا عمل دا شیطان نا فاجتنبو ځان بچ کې د دینا لعلکم تفلحون لپاره د دې چې تاسو کامیاب شئ. انما په خبره دا یرید الشیطان چې اراده لري شیطان ایوقع چې واقع کې واچوي تاسو لره چې واچوي بینکم فمیند تاسو کې العداوت دشمنی والبغضاء او بغض بالخمر والمیسر پس کلو د شراب سره والمیسر د جوارح سره ويصدكم او بندي تاسو لرا عن ذکر الله د ذکر د الله تعالی نه وعن الصلاه او د مننا فهل انتم آیاتاس منتهون منکیدون کې انتهو منش. خبردار په دې دوه آیاتونو کې الله رب العزت فرمایي چې کوم سيزونه الله تاسو سماوي چې شراب په مزه مزه یو ځای کې وي چې دا بد دي پیدم پکې ډېره دودا واغه. اوس دلته مطلق الله رب العزت سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ سوال وکړو اللهم وی اے خدایا بین لنا وی زمون د بارا کارکا وضاحتو کدسو الخمر با شرابو کی فی الخمر و شرابو کی شابیه وافیه بالکل شابی وافی بیان رو دیگه چې مونږ بس وګورو چې دا شراب حرام دي که حلال دي بس کیسه ختم شابی وافی بیان رو دیگه. الله رب العزت دا آیات را نازل نو الله رب العزت وایي چې دا شراب چې او دا جواری چې دا بت پرستی چې دا عبادت د اوثانو چې د بنده بندگی چې دا او بیا دا نیزو په سرونو باندې چې دا کوم د یو څه بل څه تاسو تقسیم کوئ تاسو ته ما ویلو چې تقسیم به کو د نیزو په سرونو باندې چې حرم شریف کې واقع سوله پرته وه دا کار وکم او کونه کوم چې موږ ورته پال وایو پال به ریختل. نو الله رب العزت ورته وایي چې دا شراب هم حرام دي جواری هم حرامه ده او بت پرستی هم حرامه ده او دا پال ریختل هم حرام ده. رجسون دا پلیتی ده خو پلیتی محسوسه ده هغه پلیتی چې هغه محسوسی په خاص خلکو ته هر چا ته هغه نه محسوسېږي. زه او ته خو ګنده یو په ګناهونو کې اخته یو ما او تا ته پته نه لګي. بعضې پلیتې داسې چې د هغې په ښکاره پته لګي لکه ډک او دسماتې شو هغې دپاره د دین د دلیل ضرورت نشته چې تا ته څوک وایي چې شابه ماله د دین دلیل ده که دا پلیته ده او که نه ده. هر کس پرې پوهېږي چې وایي دا پلیتي ده عقل یې مني او بعضې داسې پلیتي چې د هغې دپاره د شریعت ضرورت دی د شریعت نه بغیر ته په هغې باندې نه پوهېږي. نو الله رب العزت وایي چې دا خو پلیتي ده دا شراب څښل. نو یو د ظاهر پلیتي ده د احنافو په نظر چې کله بدن ته ولګي یا جامو ته نو هغه وینځي لازمي ده. بل پلیتی محسوسه ده چې شریعت دا محسوس کړی ده. خدای وایي چې دا پلیتی د څښه
دې لخواله مه ورکوه. دقه شان جواري چې کومه ده تر دې پورې چې ځینې وخت پکې انسان د خپل کور د افرادو نه هم لاسو وینځي، زنانه پکې خرڅې کړي، نو الله رب العزت وایي دا هم حرام دي. دقه شان بت پرستي په دې خو بار بار چې دي نو په دې کې خبرې تېرې شو. او پال رېښکل، پال نجومیانو لتل، هغوی به دا ته وایي چې بلانکي کس غل دی او بلانکي کس غل نه دی. دا اوس چې دا خلک سپو له تعلیم ورکړي هغه هم تا ته ځینې ځایونو کې وښیي او د شریعت بنو سره خو دلیل نه وي، خو تا ته ښودلی شي چې دا غل دی او دا غل نه دی، نو بس تقریبا دواړه لور او خور دي، دواړه یو دي، دواړه د سپو کارونه کوي، دغه پال والا هم د سپو کارونه کوي، نو دغه یافته دی او دا بل هم دغه هسې سپی. الله رب العزت وایي دا د شیطان د پلیتونه دی، فاجتنبوه ځان وساته د دې نه، د دې نه بد شه، منع شه، لعلکم تفلحون دپاره دی چې ته کامیاب شي. بیا الله وایي پخه خبره دا ده چې شیطان اراده لري چې ستاسو په منځ کې عداوت او بغض زیات کړي، فی الخمر والمیسر، په څښلو د شرابو سره چې ته شراب څښي، په شرابو کې اخته کېږي، نو شراب به سبب د دې ګرځي چې ته به مال چې دا ختم کړي، مال به تباه و برباد کړي، نو بیا به قتل و غارت ته ناست وي، یا به په شرابو په نشه کې په ځان باندې به پویه نه وي، نو خلک به چې دي نو هغه به ولي دشمني به وګوري، بل څه به وکړي. دغه شان چې دی جواري به شي، نو ستا به د دې بل ملګري سره بغض پیدا شي چې بهی ته خو دومره وګټلې، ما دومره وګټلې، ما خو دا وکړه، ته دا وکړه، نو الله رب العزت وایي دا سبب د دی. بل سبب د څه شي دی چې تاسو منې کوئ د ذکر د الله تعالی نه او د منځونو نه هم د شراب او د جواري منې کوئ، نو تاسو به منې شئ، تاسو منې کېدونکي انتهو منې شئ د دې. علما لیکي چې په 10 طریقو سره تا ته د شراب قباحتونه په 2 آیاتونو کې وي، که ته پرې پوهېږې. یو یې چې دی د شرابو د دې برابروالی وکړو د جوارۍ سره او د بوتانو د عبادت سره، د جوارۍ سره، او جواري چې دا فسق دی چې څوک جواري کوي دا فاسق دی، نو په غټه ګناه کې ته راځي. او دویم نمبر ګناه کبیره ده، او که څوک یې عقیدتاً کوي حلال یې ګڼي، د عقیدې نه حلال ګڼي شراب څښل، نو بیا خو کافر دی. او بل الله دا علما لیکي چې والانصاب والازلام، دا یې چې دی د بت پرستۍ سره یوځای کړو، دا شراب څښل د بت پرستۍ سره یوځای کړو. رجسون دې ته پلیتي وایي الله رب العزت چې دا پلیتي ده سړیه. بل ورته الله رب العزت چې دی هغه الله رب العزت وایي چې د دې نه منع شه، نو دا حکم د الله دی، ته به د الله حکم بیا ماته چې چېرته تا دې نه منې کېږي. بیا الله رب العزت چې دی لعلکم تفلحون، د کامیابۍ خبرې تا ته وکړه چې هغه زما په احکاماتو کې ده چې زه درته د حرامو نه منې شه، که منې شوې کامیاب به شي، زه درته دا کار وکړه ټیکې کامیاب به شي، د فلاحۍ دارومدار یې درته په خپل حکم کې وښودل. بیا الله رب العزت تا ته وښودل 1 نمبر هغه دا العداوته چې دا سبب د دشمنۍ او د بغض دی، او دا 8 نمبر یې درته بیا وښودو چې دا سبب دی د الله د ذکر نه بندېدو، لکه دې کې اشاره ده مخکې تاسو ته تېر شوي چې یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، د نشې په حالت کې چې دې مانځه ته مه نږدې کېږئ، یا دا وغیره هغې کې، نو الله رب العزت وایي چې ځای په ځای مې درته دا خبرې کړې وې، نو دا سبب دی د الله د ذکر نه د بندېدو. چې 8 نمبر سبب دا چې ته شراب څښې، ستا زړه به کلکېږي، ته به د ګناهونو جړله تا راټینګه کړې ده، نو ته د الله ذکر بیا نه شي. او بل سبب هغه دا دی چې الله رب العزت وایي وعن الصلاة، د ایمان د اسلام بنیادي چې کوم جز دی د مونځ نه دی منې، د مونځ طرف ته بیا ته نه وایي. بل الله رب العزت وایي فهل انتم منتهون، چې بیا تاسو آیا یې منې کېدونکي؟ بیا الله رب العزت وایي په تاکید سره چې زما دا حکم به جا راوړئ او د دې شرابو نه منئ.
الله رب العزت اوس د دې خبرو خلاصه الله رب العزت وایي الله ته علم چې 1400 سال پس په لازم کتابي کما کله شي چې بیا د خپل حکم ورته تړوان چې به یې حکمت پکې سره خبره پکې سره دې کې څه وجه ده چې خپل دا حرام کړ دا څه وجه ده چې خپل پرس کړ الله وی دا کیسو بیسو دا مګوره مال ته حکم وکړه په دې عمل وکړه بس کیسه ختم اکل دې دا غځه ترسي صحیح ده نه رسي بس ما ته حکم کړی دی چې ما درته سوي د ټول شریعت خلاصه د الله احکامات او د رسول الله صلی الله علیه وسلم عشق او طریقې نو الله هغه خلاصه ذکر کوي واطیعوا الله تابعداریو کې د الله رب العزت واطیعوا الرسول او تابعداریو کې د پیغمبر انقلاب صلی الله علیه وسلم واحذروا او ځان بچ کې د الله د حکم د ماتولو نه واحذروا ځان بچ کې د الله رب العزت د حکم ماتن ګوره خلاصې درته وي چې د الله او د نبی په اطاعت کې او د هغې د نافرمانۍ نه به ځان بچ کې فإن تولیتم بس که چېرته تاسو اعراض وکړو دې پاک د یو حکم نه منې کړی تاسو منع نه شوې فاعلموا پوه شئ انما یقینا خبره دا ده علی رسولنا چې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم زموږ باندې البلاغ رسول دی المبین ښکارا واضحه په پیغمبر باندې ورسول دی هغه به احکامات ضرورت سي هغه به زما پیغام ضرورت سي پیغمبر د پیغام رسان هغه به زما پیغام ضرورت سي بیا به وروسته زه ورته سره راکاږو زما طرف ته دې راخلي زما طرف ته دې راتللي ته به کوم خوا دې چې ډېر اوږد دي عمر شي کوم طرف ته به ځي نو اوس دې صحابو سره غم شو چونکې د مخکې نه د عربو په معاشره کې به شراب داسې څښلي شو لکه اوبه چې څښلي شو نو صحابه وي چې چونکې بعضې داسې صحابه هم تیر شوي دي بعضې داسې صحابه مو لوی لوی کبار صحابه چې هغه د جاهلیت په زمانه کې چې څوک په فطرت سلیمه باندې هغې شرابو له خوله قدرې نه ده وړی هغې زنا له خوا له قدرې هغې کې هم نه دي ورکړي وګو کم ورغلي هم دي نو الاسلام یهدم ما کان قبله اسلام مخکې هر څه معاف کوي یو کس د حالت د کفر کې د ده نه لکه امیر حمزه صاحب وحشي هغه شهید کړو چې وحشي کله راغی اسلام یې ورسره دا ده چې د هغه فرمان جاري شوی چې دې قتل کړي خو چې کله اسلام طرف ته راغی نو مخکې خطا یې معاف شي نو مخکې غور څه معاف کوي خو چونکې داسې صحابه پکې وفات شوي بعضې چې هغوی شرابو طرف ته ورنږدې شوي نو د نورو صحابو چونکې خاندانو د چا د ترس کې د چا رور د چا څه دي سره غم شو چې یاره د هغوی سره به څه معامله وي نو الله رب العزت ورته وایي چې نه کوم کسان چې وفات شوي دي هغه ټیم کوم احکاماتو هغه ټیم کوم حرامو د هغه حرامو نه ځان بچ ساتلی دی او هغه ټیم کوم حلالو هغه حلال یې کړي دي بس د هغې کاته دغه ځای پورې پوره ده د وروستو به د چا نه تپوس نه کېږي لکه د خلکو ترمنځ یو کیسه مشهوره ده چې دجال راشي نو دوی به بیا موږ هم راجمدي کړي دا ژوندي دا مسلمان نه دې سره دا به څه کار الله وی لیسا ندی لازم ندی علی الذین په هغه کسانو باندې چې دی لازم ندی ها یا نشته دی د هغه کسانو دپاره آمنو چې ایمان یې راوړی و عملو الصالحات او عمل یې کړو په طریقه د پیغمبر انقلاب صلی الله علیه وسلم باندې جناح څه ګناه فیما په هغه څه کې طعمو چې خوراک یې کړی دی خوړل یې کړي دي اذا ما د هغه څه اتقوا او چې اذا ما د هغه څه اتقوا چې بیا یریدلي دي کفر او شرک نه ځان بچ ساتلی جناح نشته دی څه ګناه د ګناه نشته په هغه کسانو باندې فیما په هغه څه کې طعمو چې خوراک یې کړی دی اذا ما د هغه څه نه اتقوا چې ځان یې بچ کړی د کفر او شرک نه و آمنو او ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات وعمل کړي دي په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ثم اتقوا او بیا یې ځان ساتلي د حرام قطعیونه وآمنوا او ایمان یې راوړي دي ثم اتقوا بیا یې ځان بچ کړي دي د څه نه د مشتبهاتونه واحسنوا او احسان والا معامله یې کړې ده نیکي یې کړې ده ډېره زیاته والله الله رب العزت یحب المحسنین هغوی نیکوکارو لره
خبره دا ده چې الله رب العزت وایي چې په هغې باندې څه لازم نه دي چې کوم کسانو ایمان راوړي څه ګناه پرې نشته فیما په هغه څیزونو کې طعمو چې هغې خوړلي دي اذا متقوا وآمنوا چې هغې منډې والې وي او په ایمان باندې قایم وو یا اذا متقوا چې یریدلي وو چې یریدلي وو په هغه څه کې اتقوا چې یریدلي وو ځان یې بچ کړو د کفر او شرک نه یو معنا د دویم معنا به شي اتقوا چې ځان یې بچ کړو د حرام قطعیو نه چې هغه ټیم کوم حرامو د ډومبې معنا شوه چې د کفر او شرک نه ځان بچ کړو دویم نمبر معنا شوه چې هغه ټیم کوم حرامو قطعی دور الله رب العزت حرام کړو د هغې نه ځان بچ کړو او دویم دا تقوا معیار دا دی چې سړی ځان د مشتبهاتو نه مني کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حرام هم ښکاره دي او حلال هم ښکاره دي د دې په منځ کې مشتبهات دي چې چا ځان د دې نه بچ کړي دا تقوا ده د حدیث مفهوم چې یو شی په تا ګډوډ شي چې دا حرام دي که حلال دي چې ته ځان د هغې نه وساتي دا کمال دی د حرامو نه خو باسې ځان ساتي خیر نو ثم اتقوا بیا یې ځان د مشتبهاتو نه وساتو نو دا خو به د دې زمانې سره ولګي یوه بله معنا اذا متقوا په هغه وخت کې چې د ځان بچ کړی دی په تېره زمانه کې ثم اتقوا او بیا یې چې دی فلحال ځان د ګناه نه بچ کړی دی که مسلمانان چې موجود دي فلحال یې ځان د ګناه نه بچ کړی تېره کې هم ځان بچ کړو او اوس یې ځان بچ کړی د ګناه نه نو تېره کې هغه احکامات کوم چې حلال وو هغې کړي دي او چې کوم حرام وو د هغې نه ځان بچ کړی او اوس چې کوم حرامېږي فلحال د دې نه ځان بچ کړي او ثم اتقوا فيما سيأتي هغه چې وروستو راځي هغې کې ځان د حرامو نه بچ کړي نو د دې ټولو سره الله رب العزت وایي زما دا وعده ده چې دا نیکوکار دي او دا د احسان والا په مرتبې کې نو د احسان والا مرتبه دا ډېره اوچته ده مور بیبي فرمایي عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم د اعتکاف ته ناست او کوم د زما حجره و د هغې ترمنځ صرف یو دیوال و په هغې کې کړکۍ وه کله به چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر مبارک وینځه نو دا سر به یې چې دی په هغه کړکۍ کې رادننه که بدن مبارک به په مسجد نبوي کې سر مبارک به راروان دی تو او ما ته وایي چې ما له دا سر ویښته ولیده وایي ما به وله ویښتان مبارک چې دی دا ولیدي داسې وختونه هم راغلي چې ما ورته چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما خو ماهانه بیماري ده ما ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل چې خیر دی ستا د لاسو نه ده د حدیث په مفهوم راځي نو ما به چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر مبارک دا ولید نو دا جومات دننه خو د اودس اوبه ورکول هم نه دي پکار ځکه چې د بدن نه دې سره ګناهونه ریجېږي او دا به جومات کې ورکول نه دي پکار بلکې دیږي چې دا ګناه ده او دغه که یو کس په جومات کې اعتکاف ته ناست وي دې سر بار کې مثال په طور دغلته ناست وي او سر داسې اوږد کړي او سورګلبیزار په ځای کې بله سر مانځي نو بیا وینځلي شي بغیر د دغې نه هغه چونکې مسایل وروستو را روان هم دي خو هېڅ بیسه تش اوبو له لاس وینځلو نه هم د جومات نه بار نه شي وتې کوم چې د سجدې حدود دي د سجدې حدود ها دغه نور نه د اودسونو ځای نه یا یو څه د سجدې چې کوم حدود دي د دې نه بار چې دي تش لاس وینځلو هم نه شي وتې علما لیکي چې دا اعتکاف کوونکي مثال داسې دی چې یو کس دا چا په دروازه باندې پرېوځي هغه ته وایي چې هله به پاسم ستانه چې تر څو تا زما سوال نه قبول کړی وایي دقه شان دا اعتکاف کوونکي د الله په در باندې پرېوځي او الله ته وایي چې خدایه ستا د دره به هله پاسم چې ته زما سوال قبول کړي نو الله خو غیرتي بادشاه دی بیا اعتکاف په درې قسمه دی یو واجب دی یو سنت دی یو مستحب دی واجب اعتکاف چې ته وې که زه چېرته نوکر شم یا ما کاروبار کامیاب شو نو زه به 15 ورځې اعتکاف کوم دا واجب دی دا په تا باندې لازم شو که ورځې دې وټاکله د هغې ورځ نه واجب شو او که داسې دې وي چې که د ما دا کار وشو نو زه به بیا به چې کله دې کار وشو د هغې نه پس په تا باندې اعتکاف لازمي شو
یو اعتکاف دی سنت کم چې د رمضان المبارک اخیری عشره ده لس حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم په کثرت سره اعتکاف کړی او دا سنت دی او سنت علی الکفایه که په کلي کې چا ادا نه کړو د ټولو غاړه باندې د ټول ګناهګار دا موږ چې خلکو ته وایي د سنتو ترمنځ فرق دی هر سنت چې دی د هغې ترمنځ هم خپلې درجې دي څنګه چې د واجب فرضو ترمنځ د درجې دي مسواک ځان له حکم دی او چې اوس د مسواک نه چا انکار وکړو شان ورشاه کشمیری رحمت الله علیه لیکلي حالانکه سنت دی هلته د فرضو باره کې دا خبره خو دې وه د سنتو د مسواک دومره اهمیت دی او دومره خلکو ته پته چې دا سنت وي که د دې نه چا انکار وکړو دا دومره په متواتر رانهګرځي دا سنت چې دغه کس د دې سنتو نه په انکار باندې کافر شي حالانکه مسواک سنت خیر شان ورشاه کشمیری سے په اکبار الملحدین کې لیکلي دي چې کومې په قادیانانو د ختم نبوت باندې په دې ټکي باندې په یو ټکي کوم کتاب لیکلي په هغې کې ورسره دا مسله دونه اهم وه چې په هغې کې ورسره دا ما سره پروت دی په څو کې بیا بله مستحب اعتکاف دی مستحب دا دی چې ته جومات ته رادننه کېږي ته وایې چې خدایه پاکه تر څو چې زه په جومات کې ما ستا د عبادت لپاره نیت کړی دی بس ته په جومات کې یې حتی که ته په یو ور رادننه کېږي او په بل ور وځي تسبیح در نه پاتې وي او تا نیت وکړو ته رادننه شو ستا د دې راتلو چې دا ثواب د اعتکاف وشي خو دا مستحب دی سنتو ته نه رسي په دې کې روژه موجه شرط نه ده او واجب او سنت اعتکاف چې په دې کې روژه لازمي ده په دې کې به روژه نیسي اوس سنت علی الکفایه ده جنازه او یا اعتکاف د دې ثواب د نورو عباداتو نه زیات دی وجه دا ده چې فرض ته کې هغه صرف ستا غاړه خلاصېږي هغه صرف ستا غاړه خلاصېږي خو که ته په جنازه کې دا نیت وکړې چې زه د دې ټولو خلکو چې دي زه د دې لپاره په جنازه کې شرکت کوم چې د دې نورو مسلمانانو غاړه خلاصه شي نو الله رب العزت د نورو ثواب هم تاله درکړي لکه شان په اعتکاف کې ته دا نیت وکړې چې زه د دې لپاره کښېنم چې د دې نورو خلکو هم غاړه خلاصه کړي په دې کې شل دې ولې کښېنوي موږ دا تېر کال چې د مفتي ضروري خان صاحب سره و غالبا چې د هغې سره 200 کسان اعتکاف ته ناست وو یا ملګان پکې ناست او دا هزاویل صاحب سره دي 800 شاه منصور باباجي صاحب سره او د پیر ذوالفقار صاحب سره 1200 او ځینې وخت چې دي 8000 تم تعداد رسي دا اعتکاف ته یې سره کېږي او بیا حرمینو کې خو به ډېر زیات دي الله دې موږ ته تګ نصیب کړي نو انسان که دغه نیت وکړي چې باید د ټولو غاړه خلاصه شي نو خدای پاک چې په محله کې په دغه ځای کې څومره هم کسان دي د ټولو ثواب به دله ورکړي سنت اعتکاف د رمضان بس دغه اجري 10 ورځې دي په شلم رمضان باندې به چې دي د نور پرېوتو نه مخکې چې دي د اعتکاف په نیت باندې جومات ته رادننه شي د اعتکاف په نیت باندې بس د ده د اعتکاف نیت صحیح کېږي او نیت به بس دا چې زه د سنت اعتکاف نیت کوم دا یې ستا د رضا لپاره پړه کې راځه بس دغه ده اعتکاف د نیت وکړه الله رب العزت اجر ورکړي خو دا اعتکاف په کور کې نه کېږي دا د 10 ورځو نه کم نه دی د سنت دا اعتکاف او دا بغیر د روژې نه کېږي که د چا روژه ماته شوه نو د ده اعتکاف هم مات شي الله رب العزت را له توفیق راکړي نور تسلیه به سبا ووایو خو کوشش چې هر بنده وکړي او خاص کر کم کسان چې یو پرې رنګ دي ناست هغوی چې کم از کم کله ناکله په دې سنت عمل وکړي د 10 ورځې دي د روژې چېرته خو به انسان تېری کوي چېرته به عبادت کوي کمزوري دي تشه ناست هم چې د دا عبادت کوي الله رب العزت را له توفیق راکړي خیر دی نه خبرې خو هسې که سړی بس ګپ لګي دا مونږ چې اکثر اخته وي دا ګناه خو اعتکاف ماتېده دا په خبرو نه دي اعتکاف خپل ماتې چې د جومات د حدودو نه بار وځي یا قصدن په یو انسان باندې غسل وړي قصدن هغه دې کې مسایل را روان دي او یا چې د غسل په حالت کې اعتکاف ته راشي دغه شي ځان نه کېږي نور د خبر وي دې کې لږ ولې نه ویلی شي نیت کوه که نه مستحب ده چې جومات
چې جمعه ته راځې د اعتکاف نیت کوه ستا ثواب کېږي د مستحبې هر بنده کولی شو پکار هم داسې دی دې ورځو کې خاص کر کې سړی خدای ته رانه رضا شي الله د دواړو جهانونو خیر ورسي الله عمل کې اخلاص پیدا کړي الله دیندار تقوادار پرهیزګار جوړ کړي الله تعالی نه خوشحال شي الله تعالی نه رضا شي الله تعالی نه رضا شي الله تعالی نه رضا شي الله دا کوم چې د عبادت رضی زنه پکې عبادت ادا کړي دا کوم چې د بخښنې رضی دی الله مونږ ته پکې بخښنه وکړي الله ته زموږ خوشحال شي الله ته زموږ رضا شي الله داسې جوړ کړي چې دا د خوښ الله خپل صحیح بندګان او د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح امتیان جوړ کړي الله ټول حاجتونه پوره کړه الله زموږ بیماری ختم کړه الله روحاني جسمانی ظاهري باطنی بیماری الله په خاطر د دې ورځو په خاطر زموږ د عبادت یا الله د بیماری ختم کړه الله زموږ په کورونو کې څوک بیماران په عام مسلمانانو کې څوک بیماران یا الله دغه بیماری ختم کړه الله زموږ په حق کې دعاګانې قبول کړي او د چا د لپاره مونږ فکرمن یو دای په حق کې قبول کړه الله تعالی خوشحال شي الله تعالی رضا شي یا الله اخر وخت دا عظیم او مبارک او برکت والا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله